ابو الدرداء او ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی لی انا اول من یؤذن له بالسجود چې پورز د قیامت ز اغړم باندې کسیم چې هغه ته اجازت میلاویږي د سجدې کولو الله رب العالمین ته سجدا جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک د ټولو نه اول کوي او د حضور علیہ السلام مبارک سجده کول دا به یوازې د مؤمن د پاره نه دا به یوازې د خپل امتیانو د پاره نه بلکې د حشر په میدان چې حساب او کتاب شروع شوی نه دی دا بندگان خدا دا تمام انسانان دا به د آدم علی السلام خواته زی او منت زاری بکی چې الله رب العالمین ته درخواست وکړي چې خدای حساب شروع وکړي ځکه د حشر په میدان باندې ولاړ یو په دې مصیبت او تکلیف کې گرفتار یو چې حساب شروع شي نو یو طرف ته فیصله بروزی دا انتظار زمونږ د لپاره عذاب ګرځیدل دی د حضرت آدم علیہ السلام نوالا ته حضرت عیسی علیہ السلام پورې تمام پیغمبران به عذر مخې ته راوړي چې موږ دا ذمہواری په سر نشو اغستلې دا ټول انسانان بچا راځي جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک دا او حضور علیہ السلام مبارک پا اللہ رب العالمین ته په سجده باندې پریوزی او جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی زبد اللہ پاک داسی حمدون و صفتون بیان کم چې په حق ټیم به الله ماته الهام کی داسی حمد و ثنا به بیانو چې هغه په ورځ د قیامت ماته خود لیکيږي او د حضور علیہ السلام مبارک دا جلاو فریاد دا د تمام انسانانو د پاره دی کاغه هندو دی کاغه سیک دی که عیسائی دی که یهودی دی کدا مشرک دی اوس جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک آغا عظیم شخصیت چې الله رب العالمین فرمای انک لعلی خلق عظیم چې دا عظیم اخلاق مالک دی باوجود ده چې عیسائی را پاسی د جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک پشان کې گستاخی کوي یہودیان را پاسی گستاخیان کوي هندوان را پاسی گستاخیان کوي او موجوده د میډیا په زمانہ کې باقاعده د دې لپاره چینل او پیجونه وقف کړی دي چې د نبی کریم علیہ السلام مبارک پشان کې گستاخیان کوي او حضور علیہ السلام مبارک آغا دا عظیم اخلاق و مہربان نبی آغا عظیم اخلاق والا دا حشر په میدان د تمام انسانیت د پارا لومبني شفارت د حساب او د کتاب کوي او دا تفریق نه کوي چې خدای غره زما دا شفارت صرف زما د امت د پاره دی یا صرف د مسلمان د پاره دی او د کافر د پاره نه دی دا تفریق الله پیغمبر نه کوي او دغه انسانان دغه باغیان دغه د جهنم خشاک د نبی کریم علیہ السلام مبارک دی احسان تم نګوري چې د حشر د میدان هغه انتظار او هغه تکلیف نه نجات په سوق ور کوي جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک چې د الله نه دعا غواړي الله ته سجده لګي حضور علیہ السلام مبارک فرمایل اولنې سجده بز لګو او بیا فرمای انا اول من یؤذن له برفع راسه ز اولنې هغه کسیم چې ماته به اجازت کیږي د ټولو نه پهلا چې سر را پورته کړه سجده جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایل ز خپل وړاندې وګورم خپل امتیان به او پیژنم ز به خي طرف ته وګورم خپل امتیان به او پیژنم ز به ګس طرف ته وګورم خپل امتیان با او پیژنم صحابه کرام عرض کو اے جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک تاسو با پدې دومره ډېرو انسانانو کې خپل امتیان څنګه پیژنې دا خدای آدم علیہ السلام نواله تر د قیامت پورې بلا انسانان دي نو دا خپل امت پتا تاسو څنګه پیژنې جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک او فرمایل زبدا خپل امتیان پیجنم روایاتو کې راغلي دي
د دوی د چارندام اندامونه دا به د چارندام د وجنه پلقیږي. حدیث مبارک کې راغلی غرن محجلین، د دوی لاسونه او خپې دا به د چارندام د وجنه پلقیږي، د دوی مخ د چارندام د وجنه پلقیږي. اوس ګوره دا یو نیک عمل دی، دا په دې دنیا کې تا کړی دی، خو د دې هغه شان او امتیاز او فائدہ د حشر په میدان کې تا ته میلاویږي چې دا الله رب العالمین پیغمبر او پیجندې چې دا زما امتی دی. ځکه د چارندام اندامونه پلقیږي. او بیا جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل زبد خپل امتیان پیجنم، د دوی په دې مخونو کې به د سجدي آثار ښکار کیږي، د د مخنا د د تندینه په پته لګي چې دغه د عبادت او هغه نور او رڼا پرته ده، د دې چهره نه به د عبادت هغه رڼا ما ښکار کیږي، نو زه به پیژنم چې دا زما امتی دي. او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل زه به پیژنم د دینه چې عمل نامه به ورته په خلاص باندې میلاویږي، نو زه به او پیژنم چې دا زما امتی دي، دا زما پیروکار دی، دا زما متبع. او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل زبه پیجنم د دینا چې زما د امت نه دی، دلته الله رب العالمین یو نور او رڼا ور کړی چې د به امتیاز د نور خلقو نه راولي، نو ماته به پته ولګي چې دا نور او رڼا والا دا زما امت دی. نو کوستا اندامونه د چارندام پلقیږي، ستا په مخ باندې آثار د عبادت او د منځونو او د سجدو ښکار کیږي، کتا ته عمل نامه په خلاص میلاویږي، کتا سره یو نور او رڼا ده او ته د نورو نه ممتاز او لار په معلومه او ستاره لپاره د جنت برهان او دلیل دی. دا اثر د سری دا زما استاد ایمان او د نیکو اعمالو دی.